أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دا سورہ بقرہ دا آیات نمبر 114 115 116 117. تیر شوی آیات کی دا خبر وشولله یهودیان عیسایانو ته وایي چې تاسو په هیڅ دین باندې نه یې، او عیسایان یهودیانو ته وایي چې تاسو په هیڅ دین باندې نه یې. په خپل منځ کې په یو بل باندې د کفر فتوی لګولې، حالانکه اصول چې دنو یو، عقیده چې دنو هغه یو وه، د دې باوجود چې دنو بیا په خپل منځ کې په یو بل باندې د کفر فتوی لګولې. نو دا امت به د دې کارون نه ځان ساتي. ښه، دا د بني اسرائیلو صفت ده، او موږ پکې ویلمو چې په دې دور کې هم علی حدیث د دیوبندیانو جماعت ته نشي تللی، او دیوبندیان د علی حدیثو هغې ته، او پنجپیریان د دیوبندیانو هغې ته په یو بل باندې د کفر فتوی لګئ. که چاره پولیدین وکړله په هغې باندې چې دنو اعتراض کوي، یا د چا سره د سید ابوالعلا مودودي رحمه الله کتاب یو طالب سره چا ولیدلو، نو په هغې باندې به اعتراض کوي، وایي دا خو کافرو، د دې کتابونه ولې ګورې؟ نو دا صفت د چا دی؟ د یهودو دی، د بني اسرائیلو دی. نو د دا امت به د دې نه ځان ساتي. نو چې کله په خپل منځ کې په یو بل باندې د کفر فتوی ولګئ، نو بیا یو بل جماعت تم نه پرېږدي، بیا د یو بل جماعتونه هم چې دی نو ورانیو، او په دې وړو وړو مسلو باندې چې دی نو بیا جماعتونه چې دی نو هغه جدا کړي. نو الله تعالی وایي چې دا یهودیان چې عیسایانو ته وایي چې تاسو په هیڅ دین باندې نه یې، نو تاسو خو د الله تعالی کور وران کړی و. بخت نصره دا د بابل بادشاه و، د عیسی علیه السلام نه 600 کاله مخکې تیر شوی و، او د دې سره عیسایان ملګري شو، عیسایان ورسره ملګري شو، په فلسطین باندې حمله وکړله، او بیت المقدس چې دی نو دا یې راواچېلو، او دا کلی او د آبادي یې ټول راواچېله، او 6 لکه یهودیان یې ووجل، او 6 لکه چې دی نو بابل ته بوتله، قیدیان یې کړله. نو دا تاسو په څنګه په صحیح دین باندې عیسایانو چې تاسو د الله تعالی کور چې دی نو وران کړی دی او راچېلی هم دی، او عزیر علیه السلام په دې ځای باندې تېرېدلو، دا کلی چې دی نو راولېدلی و، او تورات چې دی نو په دې فلسطین په دې جماعت کې چې دی نو هغه ختم شوی و. 100 کاله الله تعالی عزیر علیه السلام مړ کو، بیا یې راپاڅولو، نو دا کلی چې دی نو آباد شوی و، او بیا د عزیر علیه السلام د حافظین چې دی نو تورات دوباره چې دی نو ولیکلی شو. دا شان نزول دلته تفسیر قرطبي لیکلی دی د دې آیات، او دویم پکې تفسیر دا بلم چې دی نو تفاسیر لیکلی دی چې مشرکینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام په سنچی هجری کې چې عمرې لتلل نو په لاره باندې چې دی نو بند کړله، وای تاسو به عمرې لنه ځئ، بیا پای کې صلح حدیبیه چې دی نو هغه وشولله. نو خلق د الله د کور نه منې کول دا غټ ظلم دی. ښه،
دې ته ظالم ویلی شوی دی. د ظلم په انواعو کې یو نوع چې دی نو هغه دا ده چې سړی خلق د الله د کور نشي دی نو من کې بند کې بند نو ومن ازلمو نو څوک دی لوی ظالم ممن د هغه چا نه منعا چې منع کوي مساجد الله جماعتونو د الله نه ایوز کرا چې یاد کړی شي پیها پای کې اسمه نوم د آغا وسعا پی خرابها او کوشش کوي په خرابوالي د هغې کې په ورانولو د هغې کې د جماعت نه څوک منې کول او د هغې چې څومره صورتونه یې دا ټول ناجایز او حرام دي. یو منع کول دا دی سړی ته ونیسې چې دې جماعت لمانځله چې د نو مه راځه د دې نه بل غټ ظالم نشته. بل چې دی نو هغه منع کول دا دی چې پای کې خلک توحید بیان نه کړي درس پکې چې دی نو په درس باندې پابندي ولګیو په تلاوت کې باندې پابندي ولګیو نو یو منې کول د جماعت نه دا دی دام غټ ظالم دی چې څوک جماعتونه د دې نه منع کوي چې په دې کې دی قرآن بیان شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث تی بیان شي. بل منع کول دا دی چې د جماعت په خوا کې چې د شور و غب سړی شروع کی شور و غوغا ګانې بجانې لګی د جماعت په خوا کې شور کيو نو که څوک جماعت لرازي نو څنګه به منځ وکړي څنګه به تلاوت وکړي څنګه به چې د درس وشي څنګه به هغې کې چې د احادیث بیان شي نو دا یو قسم له چې د منې کول دی. بل منی کول او خلل اچیل دام دی چې یو سړی د مانځه په ټیم کې په زور باندې تلاوت کوي یا په زور باندې چې دنو ذکر کوي سبحان الله والحمدلله وایو نو دا نور کسان چې و مانځه باندې ولاړ دي نو دا به څنګه منځ وکړي دا منځ کولی شي څه دام چې دنو یو قسم له چې دنو منی کول دی. او یا داسې حالات پیدا کول یا داسې حالات سړی په جماعت کې پیدا کی چې د هغې د وجې نه منځګزار چې دی نو هغه کم شي جماعت له څوک مانځله نه راځي لکه یو سړی پکې وجې دا زما جماعت دی دې له به خلک راشي څه دې له هېڅ څوک مانځله نه راځي دا حوران شو. جماعتونه د چا دي د الله دي وان المساجد لله جماعتونه د الله دي فلا تدعوا مع الله الا احدا پای کې به شرک او بدعات نه کیږي. او چې یو سړی وایي زما جماعت ته نو بیا بوله څوک نه راځي که نه بیا ښکاره ووایه خلکو ته پاس سره جمعې په ورځ پاسه اعلان وکړه وایي دا زما جماعت ته جمعه موږ به منع شو نه به راځو. دغه شانتې کې موږ ته خلک وایي او موږ اورو د خلکو نه وایي ما دې جماعت له دا سامان راوړی دی نو دا وجه کم ثواب تا ګټلی او د پسین باندې لاو کو وایي زه د دې جماعت مشر یم دا څومره منځونه او دسونه دې کړلي دا هر سرې پسین باندې ځان نه لاو کړله. جماعتونه د چا دي د الله دي او ترجمې ته هم کښېني د دې ترجمې د کولو بیا څه مقصد شو یار جماعتونه چې دی نو دا د الله تعالی دي ښه په دې کې به څوک داسې حالات نه پیدا کوي چې خلک د جماعت نه منې شي کله ناکله زه یم یاره زه دومره تنګ شمه زه یم نه راځم یو سړی به ناست یې هلکه پکې ولګویو هلکه دا چل وکړه چغې به وکاږي چغې دا تا جماعت دی که دا چېرته حجرت یې تا جوړه کړله بس چې چا د پکې د لګولو ضرورت دی هغه په خپله ورځي ځان ته پکې لګوي ته څه دپاره چغې وهې دا سړی عبدالله ابن ابی دی نور څه باندې موږ نه پوهېږو عبدالله ابن ابی به هم دا کار کولو را بغې د رسول الله صلی وسلم منبر به ونیو او اعلان به وکړو خلکو ته به ویله وایي دا حق رسول دی دا ومنئ په جماعت کې د دې د خبرو څه مقصد و خپله مشري چې دی نو ثابتولی زم څوک یم چې په جماعت کې خبرې کوم نو دا سړی څه دی دا ظالم دی ښه
جماعتونه د هیڅ چا نه دي، جماعتونه وقف دي، دا د الله تعالی دي. او چې څوک وایي زما ده نو بیا پای کې مونځ به نه کېږي. ښه جماعتونه د هیڅ چا نه دي، دا خو د چا څه جاګیر او څه جایداد خو د چا نه دی، دا خو وقف دی. په دې کې څوک دا نه شي ویلی جومات زما دی. نو داسې حالات به څوک په جومات کې نه پیدا کوي ښه چې خلک د هغې نه وزغلي. او دې ځینو کسانو نه د جوماتونه یې وران کړله، خلک یې وزغلوله. بس خلک به راغلی مانځل او دا په تیزه باندې خبرې کوي، په زوره باندې به چې دی نو لګیایي پلانکي دا کار وکړه، پلانکي هلته ورشه، پلانکي دا چل دی. او څوک چې ناست جو هغه هم ورسره سته خبرې شروع کړي. بس چې هغه سړی خبره کوي ته ورته خولې د ګوتو ونیسه وایې چپ شه، دا جومات دی وایي د الله کور دی. که څوک تا ته خبره کوي بس په مانځه باندې ودرېږه په نفلو باندې. نو دا خلک څه دي؟ دا ظالمان دي ښه چې داسې حالات به څوک نه را پیدا کوي چې خلک د جوماتونو نه چې دی نو وزغلي او په کور کې خلک ځان نه منځونه کوي. یو نیم کس چې دی نو هغه د جوماتونه وران کړل. ښه جي نو دا قسم حالات په جومات کې نه پیدا کوي. ښه اولئک دا کسان ما کان لهم نه دی مناسب دیو لره ان یدخلوها چې داخل شي دی جوماتونو ته الا خائفین مگر یریدونکي. دې څه مقصد ده؟ مقصد دا دی چې په دې کې الله تعالی د مؤمنانو له بشارت ورکوي چې الله به تاسو له غلبه درکړي. یو وخت به راشي چې دا خلک به بیا جوماتونو ته یریدونکي داخلېږي. اوس نبی علیہ السلام او د هغه ملګري په مسجد الحرام کې نه پرېږدي، بندی د جومات نه. ولې بندی؟ توحید پکې بیانوي که نه، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، توحید بیانوي هلته. او هغې توحید ته دې ونه پرېږدي دا مشرکین. نو الله تعالی ولو زیری ورکوي چې یو ځل به ستاسو غلبه راځي، دا مشرکین به بیا دې جوماتونو ته نشي داخلېدی. او هغه وخت چې دی نو راغی مکه فتح شوله او بیا چې دی نو نومې مشرک چې دی نو هلته پاتې نه شو. او یا دا مطلب ده چې داخل بشي الا خائفین مگر یریدونکي د الله نه، یا دا مانم کېدی شي الا خائفین مگر یریدونکي به د مؤمنانو نه، چې مؤمنانو ته بیا غلبه حاصله شوي نو دا خلک به یریدونکي داخلي. دا څوک چې خلک د جومات نه منع کوي دا دومره یرول پکار دي چې بیا د آینده دپاره ټر په جومات کې نه کوي، چې داسې راځي په یره باندې چې دی نو جومات ته راځي. یاره کور به خپلو بچو ته څه نه شي ویلی، د بچو نه به یریږي او راځي به په جومات کې او بدماشي کوي. کور به چېرته چرګې ته کشي نه شي ویلی او راځي به په جومات کې به چې دی نو بدماشي کوي. نو دا یرول پکار دی. ښه زارېږه دغه د عربو جوماتونو نه چې هلته څوک خبر نه شي کولی، خبره د چا مجال شته چې څوک په جومات کې خبره وکړي. یا زموږ په دې پاکستان کې هم جوماتونه دي، پای کې هم څوک خبره نه شي کولی، بس مونځ به کوي او سیده به غلی به راځي او غلی به وځي. دغه صحیح جوماتونه دي که نه؟ یا هغه جومات چې هغه د عالم کم عالم پکې د هغې خپل جومات دي، لکه نصیر مولوي صاحب جومات شو، افتخار مولوي صاحب جومات شو. په دې کې دې څوک ټر وکړي که نه چې د جومات نه بار ته راچوي که نه راچوي. او چې داسې نه جو بس هر سړی پکې بیا راځي او خپله بدماشي پکې کوي. زموږ دا جومات په وختي جوړ شوی وی، خو دا د دقې د لاسه پاتې ده. یو وایي زه مشر یم او بل وایي زه مشر یم. ما ته یو کس ویلی 50 لاک روپۍ یو سړی ورکوي، خو هغه وایي په دې جومات کې دا خبره ده. مال بیا انتظار کوو نو بیا یې مه جوړوه. نو دا د دې د وجې نه جوماتونه ورانې. ښه جوماتونه بیا څوک نه جوړوي.
لهم د دیو د پاره په دنیا کې خزي شرمندگی ده او دې مقصد شرمندگی ده چې مسلمانانو ته غلبه ملاو شي نو دیو به بیا جزیه اخلي چې یا مسلمان شي ایمان راوړه نو بیا جماعت ته داخليږي او چې نه مسلمانېږي بیا مسلمانانو له جزیه او ټیکس ورکړي او دا بیا وشول د يهوديانو عیسایانو نه د دې خلکو نه بیا جزیه واغستل شي ولهم ودود لپاره په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی لوی عذاب دی د لپاره غټ ظالمان دا دي چې د الله تعالی د کور نه خلق چې دین هغه منع کوي او جماعتونه بسوک آبادی انما یامر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر جماعتونه آبادول هغه کار هغه څوک چې په الله ایمان راوړي او په ورځ د آخرت باندې او مشرکان له مناسب نه دیو کافران له جماعتونه جوړ کې ولله المشرق والمغرب دا الله د پر مشرق ته او مغرب ده فاینما تولوا نو کم طرفون ته چې اړوي تاسو پسم وجه الله نو التبهی رضا د الله ان الله تعالی بشک الله تعالی واسع علیم فراخ علم والده د دې څه مقصد ده د مخ کې سره ربط سره مطلب دا ده چې ستا چا جمعات وران کو جمعات دل چا وران کو یا چا جمعات ته نه پرې خودلې نو دین مپرې ده منځ مپرې ده منځ په کور کې کوا او کله قبلې نه چا اړولې نو بل طرف ته منځ کوا خو دین او منځ چې دین هغه پرې خود نشته لکه اوس په کشمیر کې په کرپیو کې جمعاتون ته تاله لګېدل نو کشمیر والو به دسی نه کوي چې دین پری دیو منځ پری دی په کور کې به کوي په بل ځای کې به چې دین منځ کوي په منځ پرې خود نشته جهاتونه چې دین د الله طرف نه او تاسو ته ما ویلو چې کله سعید ابن جبیر حجاج ابن یوسف قتل کولو شهید کولو نو قبله ته مخ کړو قبله ته مخ کړو و جاسي مروجو بس چې الله طرف ته قبله طرف ته مخ هم شي نو حجاج ویل و دا مخه د قبله نه راو ګرځوي چې مخه ول د قبله نه راو ګرځولو نو سعید ابن جبیر دا آیات ویلو ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم بس کم طرف ته چې مخکو الله تبراولیګو هر طرف ته چې راولیګو نو الله طرف ته بچ دین راولیګو او دا آیات د دې مقصد څه ده نو په صحیح مسلم کې حدیث ده امام مسلم راوړی د عبد الله ابن عمر چې فرمایي چې دا آیات نازل ده نفل منځ په باره کې د نفل منځ په باره کې نبی له سلام د مکې نه روانو مدینې ته نو په سورلۍ باندې ناسو او نفل منځ یې کولو نو سورلۍ به کله یو طرف ته تاوېدله کله بل طرف ته تاوېدله نبی له صلوات و سلام مضبوط سنت دادی مضبوط سنتو خدا ما او تا نه کو چې په سورلۍ کې ناسي کله سورلۍ هر طرف ته مخې په گاڑی کې ناسي ته هر طرف ته مخې نو په سورلۍ باندې نفل منځ کوا او فرض منځ ته چې نو راکوزېګا فرض منځ نه ده علما وایو فرض منځ په سورلۍ باندې نه کی او دغه شانتي کې وی تر دی دې ته بسکه راکوزېږي به خو بیا زمونږ علما ویلي شیخ گور رحمان رحمه الله چې نفل منځو دا په سورلۍ باندې کی فرض منځ ده او وخت نه تیریږي خو یو سورلۍ دا هغه ستا په اختیار کې ده ستا خپل گاډی ده نو بیا به فرض منځ ته چې نو راکوزېږي او یا ته بل گاڑی کې ناسې
او تا ورته وویل چې هلکه مانځه ته ودروه، نو بیا هم صحیح ده چې فرض مونځ ته راکوشي په جومات کې یا په لاره باندې په یو ځای کې وکړي. خو داسې ګاډی دی چې هغه ستا په اختیار کې نه دی، لکه جهاز دی، ریل ګاډی دی یا بس دی، ته ورته وایې چې ودروه خو نه ودرئ مانځه ته، او د مانځه ټایم چې دی نو هغه تېرېږي، نو بیا وایي چې دا فرض مونځ هم چې دی نو په سورلۍ باندې کوه، بیا فرض مونځ هم په سورلۍ باندې کوي. صحیح قول دا دی. او کله ناکله موږ دغه شانتې کې وکړو چې ګاډی څوک نه ودرېږو په اشاره باندې بیا کوه، یا په ګاډي کې روانې جو نفل مونځ کوه که نه په اشاره باندې کوه، نو مضبوط سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، په دې باندې عمل کوه. نو دا په کار د خاجي سړی مونځ کوي، نو چې جومات د چا وران کو یا جومات ته نه پرېښودلې او یا ته په داسې ځای کې وي چې قبله راته نه وه معلومه، نو چې کم طرف ته لمونځ کوو چې دا مونځ دې کېږي. او جهاتونه هم په اصل کې چې دی نو دغه دوه دي، یا مشرق دی یا مغرب دی، د یو نه نور راخیږي او بل طرف ته نور چې دی نو هغه غروب کېږي. او دا شمال او جنوب دا ځان نه جهاتونه نه دي، یا دا د مشرق سره دی او یا د مغرب سره دی، یا د شمال مشرق ته نږدې دی او جنوب د مغرب سره چې دی نو واخله. نو ولله المشرق د الله لپاره مشرق دی والمغرب و مغرب دی، فاینما نو کم طرف ته تولو چې تاسو مخونه اړوئ فثم وجه الله، نو التبا ای مخ د الله، وجه مخ ته وئ مراد دینا رضا او جهاد د الله، هغه طرف ته جهاد د الله دی، هغه طرف ته چې دی نو رضا د الله ده. ان الله بشک الله تعالی واسع علیم، پراخه ورکړي واله دی او علیم خبردار. تفسیر قرطبی وی واسع پراخه ورکړي واله دی، یا دا معنی کولای شي چې پراخه علم واله دی، یا دا معنی ورکولای شي پراخي راوستون کې دی په احکامو د دین کې. دا پراخي ده که نه چې ته اوس کم طرف ته مخ کې جو، دا پراخي ده د احکامو ده که نه مونځ دې هغې طرف ته کېږي. وقالو وای دیو اتخذ الله چې نیولې دی الله تعالی ولدن بچې، سبحانه پاک دی الله تعالی، بل له بلکې الله لره ما هغه څه دي په سماوات چې په اسمانونو کې والارض او په ځمکه کې. وقالو یعنې دیو وایو دا ګڼ خلق دی، ګوره جمع ویله، یعنې دا هم چې دی نو ستا سره دشمني کوي دا کسانو، ستا دا عقیده به چې دی نو نه مني، توحید به نه مني، نو دی وایي چې الله تعالی نیولې دی بچې. بچې نیول څنګه؟ یو خو داسې چې یو سړی هغه بیبي سره میلاو شي او د هغې نه چې دی نو بچې میلاو شي، بچې چې دی نو پیدا شي. داسې عقیده ګوره او داسې خبره چا به نه وکړي چې الله تعالی نه بچې داسې پیدا شوی دی څنګه انسانانو نه پیدا کېږي. داسې هغوی نه ویله، داسې ویله چې د الله تعالی دپاره نازبین دی، لکه څنګه چې پلار بچي له، لکه څنګه د بچی نه د پلار په مال کې چې دی نو اختیار لري، پلار ورته چې دی نو ډېر هر څه دي بچي ته سپارلي، د پلار دا بچی ډېر خوښي، د دې بچي هره خبره چې دی نو مني، نو دغه شان ده کې د الله دپاره نازبین دي. او دیو چې الله تعالی ته څه ووایو نو الله تعالی مني، دا داسې دي لکه د الله تعالی چې بچي. نو یهودیانو عزیر علیه السلام د الله تعالی بچی ګڼلو، او عیسایانو عیسی علیه السلام د الله تعالی بچی ګڼلو، او د مکی مشرکانو فرشتو ته چې دی نو د الله تعالی چې دی نو لوڼه ویله. نو دیو دا عقیده جوړه کړې وه چې موږ د عزیر علیه السلام او د عیسی علیه السلام او د فرشتو عبادت کوو، نو دا داسې عبادت دی لکه د الله تعالی. او یا چې دی نو موږ چې د دې نه څنګه غواړو، نو دا داسې ده چې د الله تعالی نه چې دی نو غواړو، نو الله تعالی په دې باندې څه کوي؟ رد کوي ښه، چې دا د دیو غلطه عقیده ده. سبحانه الله تعالی پاک دی د دې نه.
یعنی الله تعالی او بچی باندې څه کوي؟ بچی خو د هغه چا دی چې هغه محتاج یو. کله چا بچی نه نو هغه بچی ته محتاج دی، او چې رچا بچی دی جو هغه محتاج دی. ځکه چې سبا په دې باندې بیماری راځي، سبا به دا مړ کېږي، نو دا سړی خو بچی ته محتاج دی چې د دې بچی. نو الله تعالی په بچی باندې څه کوي؟ الله تعالی خو پاک دی، الله تعالی او چاته محتاج نه دی. بل دا بچی نه دی د پلار مشابه، نو دا الله تعالی مشابه خو څوک شته نه، سبحانه و الله تعالی خو د دې نه پاک دی. بل دا بچی نه دی دا خو چې دی نو دل زوالی ختمیږي، دا بچی چې دی نو مړه کېږي. نو الله تعالی او بچی باندې څه کوي؟ الله تعالی او پاک دی، الله تعالی له زوال چې دی نو هغه نشته. بل د دې بچی چې دی نو جنسي، الله تعالی خو چې دی نو د جنس نه پاک دی، هغه او بچو باندې څه کوي؟ خجي نو بل له بلکې الله لره ما اغست دي، ان الله په اختیار کې ما اغست دي چې په اسمانونو کې دی ول ارض په ځمکه کې دی، کل له قانتون، ټول هغه ته تابعدار دي. څوک تکوینی تابعدار دي، که غواړي او که نه غواړي، خو د الله تابعدار دي. لکه کافر شو، کافر که غواړي او که نه غواړي خو ناجوړه کېږي به. کافر که غواړي او که نه غواړي خو مرګ به پرې راځي. او څوک تشریعي، یعنی چې په خپله خوښه باندې چې دی نو د الله تعالی بندګي کوي، نو دا هر څه د الله څه دي؟ تابعدار دي. الله په بچو څه کوي؟ د ځمکه او اسمانونو د الله دي. بدیع السماوات، ناشنا پیدا کوونکی دی، یعنی بې مثله پیدا کوونکی دی، اسمانونو له والارض او ځمکې لره. مخکې څه نقشه نه و چې الله تعالی د هغې نه زده کړه وکړه، په ناشنا طریقه باندې پیدا کړه. انجینیر چې یو څه شی جوړوي نو هغه مخکې نقل وګوري، څه نقشه وګوري، د بل څه نه چې دی نو زده کړي. نو الله تعالی خو داسې نه ده کړې، په ناشنا طریقه باندې پیدا کړه، مخکې سره دې نوم نشان نه و. اذا قضا، کله چې فیصله وکړي، امرن د یو کار، فانما یقولو، نو بېشکه وایي هغه کار ته، له هغه کار ته، کن شن و فیکون، نو هغه وشي. الله خو داسې ذات دی کن فیکون، چې هغه اراده مو وکړي هغه کار چې دی نو هغه شوی. یو کار ته وایي چې وشه نو هغه وشي، نو هغه به بچي باندې څه کوي؟ د بچو نه او د شریک نه او د هر څه نه چې دی نو الله تعالی څه دی؟ پاک دی. ښه، الله تعالی په شانتې کې څوک شته نه. ومن ازلم، او څوک لوی ظالم دی، او څوک غټ ظالم دی، ممن د هغه چا نه منع چې منع کوي مساجد الله، جماعتونو د الله نه، ایذکر فیها، چې یاد کړی شي په هغې کې اسمه، نوم د الله، یعنی توحید. وسعا، او کوشش کوي فی خرابها، په ورانولو د هغې کې. یو ورانول دا دی چې په هغې کې په درس او تدریس او په قرآن او په حدیث باندې پابندي ولګي. بل ورانول دا دی کودالې او جبلونه او ماتوړ راوالې، او چې دی نو دا دیوالونه هر څه چې دی نو راونړی. لکه مشرف نه دی هغې چې په اسلام آباد کې جومات وران کو، نو دغه شانتې کې ورانول دغه دی. او بل ورانول هغه دی چې خلک ورته نه پرېږدي، او مونځ ته او د الله ذکر ته او قرآن او حدیث ته، بل ورانول یې دغه دی. او د قیامت په علامو کې دام ده چې قیامت ته نږدې به چې دی نو جوماتونه ښایسته شي، خو هغه به صحیح و خراب من الهدا، خو په هغې کې به هدایت نه وي، وران به یو. څوک به مانځله نه راځي، څوک به پکې تلاوت نه کوي، څوک به پکې درس به نه کوي، قرآن او حدیث به پکې نه بیانېږي. نن د ډېرو جوماتونو دغه حال دی، ښه ښایسته جوړ شوي دي، خو هغې له څوک مانځله نه راځي. اولئک، دا کسان، ما کان لهم، ندی مناسب دی ولرا، یدخلوها، چې داخل شي هغې ته، الا خائفین، مگر یریدونکي به یي. نو درې جماعتونه پکې چې دی نو هغه غټ دي. ښه، مسجد الحرام د هغې زیات فضیلت او عظمت دی. یو مسجد اقصی فلسطین چې دی، او بل چې دی نو مسجد نبوي دی. هغه فلسطین جماعت ته اوس اسرائیل چې دی نو مسلمانان نه پرېږدي. اسرائیل هغه جماعت ته اوس مسلمانان نه پرېږدي چې ورځي جوړلی. نو یو ورانول دغه دی چې اسرائیلو دا وران کړی و، عیسایانو مخکې پخوا نه وران کړی و،
او وسه چې دنو مسلمانان وته نه پریدي نو د دې دریو جماعتونو غټ فضیلت او عظمت ته په دې خانه کعبه او مسجد الحرام نه ده په دې کې یو منځ وکي نو په 1 لاکھ ته 1 لاکھ منځونو ثواب ورته ملاوي او په دې نور دو کې نه ده په 1,000 باندې ده په 1,000 بل روایت کې 50,000 هم شته او د صحیحین روایت چې کم ده صحیح البخاری پای کې په 1,000 باندې اجر او ثواب ملاوي نو دې ته کافر بالکل نه داخليږي نه مسجد الحرام ته نه مسجد نبوي ته او نه مسجد اقصا ته دې ته کافر بالکل نه داخليږي من نه دلته مشرک هم دلته نشي داخله ده او د عام جماعتونو ته کم چې عام جماعتونه دي نو په دې کې بیا علما ویل دي چې کافرو ته داخله دي شي او آداب او داغه د عزت بچیدنو خیال ساتي د آداب او د جماعت چې کوم آداب دي داغه بچیدنو خیال ساتي حجي اولئک ما کان لهم دغه کسان ندي مناسب دی ولرا يدخلوها چې داخل شي ته الا خائفین مگر یریدون کې لهم د دیو د پاره په دنیا کې خزي شرمندگی دا ولهم او دیو د پاره په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی ولله المشرق خاص الله لرب مشرق دی والمغرب مغرب دی فاینما تولوا نو کم طرف ته تاسو مخونه اړوي پسم وجه الله نهم التا رضا د الله دا ان الله بشک الله پاک واسع علیم پراخ فضل والد علیم او خبردار دی یعنی په هر سبانه پوی دی واسع پر اخره واستون کې دی په احکام د دین کې علیم په هر سبانه پوی دی وقالو وای دیو اتخذ الله چنی ولد الله ولدن بچي نازوله سبحانه پاک دی الله تعالی د بچی د نیولونا بل له بلکې دغه الله لرا یعنی دا الله په اختیار کې ما اغسری په سماوات چې په اسمانونو کې دي ول ارض او پسمکه کې دي کل له قانتون دا ټول تابعدار دي الله تا بدیع السماوات ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو دی او د زمکې دی اذا قضا امرا او کله چې فیصله وکي امرن د یو کار انما یقول له کن فیکون نو بشک وای هغه کار ته وشا نو هغه وشي چې شا نو هغه شي